تېرو ورځو کې چې ډي سي سوات جنید خان کم مهم شروع کړی دی په هغه حواله باندې زموږ د سب ډیویژن اسسټنټ کمشنر په ډیره نره باندې د هغه دغه پالوکیو په مختلف هغه غیر قانوني ماینز چې کیږي یا کرشنګ کیږي یا داسې نور الیګل چې صدي د هغې په خلاف مهم روان دی او تقریبا ډېرې لویې کامیابۍ پکې حاصلې شوي دي. یقینا د اسسټنټ کمشنر صاحب چې دغه کم خدمات دي د علاقې خلک انتهایی مطمئن دی او غواړي چې داسې کار وشي چې په هغې کې د علاقې د خلکو هم مفادات مد نظر وساتلی شي او هغه کارونه چې کم د دې انتظامیې د وجې نه ختمېدی شي او د علاقې په هغې کې خیر وي. اسسټنټ کمشنر صاحب سره ناست شو، د هغوی نه پوښتنې کوو په دغه حواله باندې. سرجي د ټول نه اول د وخت راکولو ډېره مننه. دا راته ووایه چې یاره جي مهم خو تاسو شروع کړی دی، خو په دغه کې څومره کامیابیانې شوي، خاص کر په کرشنګ کې او بیا په هغه اللیګل چې کم کارونه دي. یو خو لیګل کار په کار چې هغې خو مونږ تحفظ وکړو، ولې چې د علاقه داسې ده که چېرې مونږ دغې خبرو خیال ونه ساتو بېروزګاري سیوا کېږي نور، خو په کار چې کارونه لیګلي. نو په دغه حواله ستاسو څومره کامیابۍ دي په هغې حواله راته ووایه. ډیره شکریه تاسو راغی ستاسو ټایم لپاره. تاسو له پته یي چې د سوات ریور چې دی دا یو ټول نه امپورټنټ ریور چې دی هغه بهیږي په دې سیمه باندې. دلته څه کسان داسې وو چې هغوی اللیګل مایننګ سټارټ کړی و. د دې حوالې سره جناب جنید خان ډیپټي کمشنر سوات سخت نوټس اخیستی و د دې او دفعه 144 نافذ کړی و. د دفعه 144 لاندې چې دی مونږ الحمدلله مور دین 23 کسان چې دی هغه مونږ اریسټ کړي دي چې چا اللیګل مایننګ کول. دې کې مونږ له ورځې هم اپریشن کړي دي او ماښام هم کړي دي، له شپې هم کړي دي، سار الیو صبح هم کړي دي. 23 کسان مونږ رانیولي دي سره له مشینري. بل دې نه علاوه ډېر اکثریت کسان داسې وو چې هغوی اللیګل کرشنګ هم کول. نو هغه معدنیات ډپارټمنټ سره او انډسټریز ډپارټمنټ سره کلیبریشن باندې مونږ له هغې خلاف کاروایي کړې وه او هغې کې چې دی مونږ اکثریت چې دی هغه سیل کړي دي، چې کم بقایا پاتې دي هغه هم که اللیګل اپریشن کوي نو هغه به مونږ سیل کوو. دریم زموږ اکټیویټي ماربل فیکټریز خلاف دی. تاسو به کتلي دی اکثر هغه خپل فلټریشن ټینکس چې دی هغه نه صفا کوي او هغې نه ګن چې دی هغه زموږ د خوړون له او سیم له هغه ډایرکټ دی ډمپ کوي. نو د دې خلاف هم جناب جنید خان صاحب ډېر سخت نوټس اخیسته او موږ له ډایرکشن راکړی و چې څوک وایلیشن کوي هغه تاسو ای پی ای ډپارټمنټ ځان سره کوي او له هغې خلاف کاروایي وکړي. نو هغې کې موږ ډېر ماربل فیکټریانې چې دي هغه موږ سیل کړي دي. ستاسو ګروپس والا میډیا ګروپس والا هغه الریډي شیر کړي هم دي خپل پلیټفارم نه. زموږ چې دی وال چاکینګ خلاف یو برپور مهم چې دی هغه روان دی. تاسو به کتلي ټي ایم اے والا لګیا دي، هغې خپل کار کوي. موږ یو 10 days کلیننس کمپین هغه هم سټارټ کړی دی. انشاءالله تاسو ان قریب به ګورئ زموږ ټي ایم اے والا چې دی هغه ماشاءالله اکټیو دي. بل د روډ کنارې که څه کرشنګ مټیریل یا کنسټرکشن مټیریل چا پروت وي نو له هغې خلاف هم مونږ کاروایانې کوو. نو دا عمومي د پوره هفتې پروګرس ما تاسو له ویلي دي. سرجي یو خبره صرف کومه مخې له راځي لکه په علاقه کې چې کمې آبادیانې روانې دي دغه دي، نو د دې دپاره که فرض که څوک ځان له شګه راوړي باجري راوړي نو د دغه خلکو دپاره به څه دغه وي؟ جی بالکل تاسو له پته وي چې دلته لیګل پلانټس هم شته جی موجود دي. نو چې څوک لیګل کار کوي نو هغې له هېڅ ممانعت نشته، ای د خپل کار جاري ساتلی شي. جی جی بالکل. دغه تپوس کوي یاره زه پلانې ځای نه شګه راوړم باجي په ما پابندي که نه خو یا سټاکي یا بل څه که نه. جی جی وګورئ چې کوم لیګل کار دی هغې باندې هېڅ پابندي نشته. دا صرف پابندي هغه کسانو باندې دی چې څوک اللیګل کار کوي. جی سرجي یو خبره چې دا هغه ډېره د وخت نه ده، یو دا د بریکوټ بازار چې دی جي په دې کې څه ستاسو په دغه باندې وشول، خو څه داسې دي چې سایډونو ته د نیچې کار دی خو هغه پاتې شو د هغې د وجې نه چې کوم ځای دغه کېږي د پارکینګ کېږي ډېره مسله ده. نو په دغه حواله که تاسو یو خصوصي دغه وکړئ، یو خاص کر که فرض که دکاندارانو ته وویل چې دغې ته صرف خاورې واچولی شي نو څوک چې د بهر نه راځي دا خو یو مصروف بازار دی ډېر. نو په دغه حواله باندې که تاسو یا ټي ایم اے ته ووایئ یا څه نو داسې یو خبره جي چې دغه شی ټیک شي ډېر خلکو ته تکلیف دی. جی بالکل دا تاسو ډېر ښه ووایئ جی. تاسو له پته وي دا شولډرې خو اوس ریسنټلی دا شوي دي ان ایچ اے په ترو شوي دي،
خو دا شولډر سره لغون سپیس چې د دکانونو او د شولډر ترمنځ هغه پاتې شوی بالکل دا زموږ نوټس کې دی او د حوالې سره زموږ منسټر صاحب سره منسټر هاوسنګ جناب ډاکټر امجد صاحب سره هم خبرې شوې دي چې او هغوی له مونږ ویلي چې تاسو دا بیوټیفیکیشن سکیم لاندې کور کوي مونږ ټي ایم ایل هم ویلي دي چې دین علاوه مونږ ان ایچ ای ډپارټمنټ هم ویلي دي چې تاسو سره کلابریشن ورکې وکړي نو امید ده ان شاء الله چې ان قریب دا مسله به حل شي جی اسسټنټ کمشنر صاحب چې کم خبرو کوي یقینا دا مهم چې روان دی او دیو په کم شوق او په کم مینه لګیا دي زمونږ دا امید دی او دا تمه ده چې ان شاء الله هغه ایلیګل کار چې کم د علاقې د مفادو د پاره نه دی ولی چې زمونږ سین چې دی هغه لاړو تباه شو د هغې په وجه باندې ډېر زیات هغه د اوبو لیول چې دی هغه ښکته روان دی نو که چېرې دا عمل جاري وساتلی شي او په لیګل طریقه باندې دغه کرشنګ چې دی او دا هرڅه کېږي نو انشاءالله د علاقې خلکو ته به هم پیدي او دغه کار چې دی دا به په صحیح طریقه کېږي نو څوک به تاواني کېږي نه د دې سره سره اسسټنټ کمشنر صاحب دا خبره هم وکړه چې لیګل چې کوم خلک دی اکثر خلک وسیریږي ډاینې اسې د شګي نه نه ډکوي یا څه نه کوي نو هغه اسسټنټ کمشنر صاحب زمونږ وویې چې یاره څوک لیګل کار کوي په هغو هېڅ پابندي نشته هغه د ځان له باقاعده شګه راوړي باجري راوړي که کرش راوړي خو چې لیګلي نو دا یو ډېره ښه خبره ده چې په لیګل کار باندې هېڅ پابندي نشته ټول خلک د خپل آبادیانې چې دی په صحیح طریقه کوي د یو بل پروګرام پورې اجازت راکوي د الله په امان हमारी वीडियोस को लाइक करें शेयर करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें